امیہ ابن خلف اعلان بکولو غرمی تراشے روٹے بم دے ظالم ورکڑا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تبیس غروا چولا اور مو باندھ بے سملولو او بلالا گرمی دا زغرا دوس پنی در پوری نخط دا و بلال ازان تا نجات ورکا پزان رحم کا و بلال دا احد نار پریدا واپس پل دین تراش بلال بورتویل واللہ تاسی تبای دا تنرخ کاری تاسی تخوبدا دا اس پنی پنجرد اور پنجرخ کاری کو زمانی دخدے پزاد قسم وی چی ماتا دا جنت بستارا دا زمانت پوسو کئی کلچ دا قیمت رزراشی آد دنیا خلق برا روانی زبودریکم یا الہ العالمین زمانت پوس مکو زمان دا سرمنی نتپوسو کا زما اریو پوٹ کے دا بدن با دا رب العالمین دا ربوبیت دا اللہ دا خالقیت دا اللہ دا مالکیت دا اللہ دا باچاہی اقرار بکے او دا جناب رسول اللہ دا محبت نارے بلگے اب چلے ہوئی زما بدن پریدے ماں بے بے راہ کلو دا حالات دیر سخشو صحیب پس کروٹو واچولو عمار پس کروٹو باندی واچولو ندی ظالمانو ددی ہجرت نباد زور ورکو مسلمانان بیرانی ول پو شریک باندے دکانو گزارونا باغی باندی گرمی شکی خلیت ور غرزول او اغیتا قسم تکلیفون رسول نو دا حالات زید شو سرداری کونین دا صحابہ و حالات بانی غمجن شو نو محبوب مبارک سے جملہ فرمائلا خوارشی زمکہ کی اللہ بمنگو تاس زردے چی جمع بم کی پیوزے باندے صحابہ تپوس کی یا رسول اللہ چیر تلاشو کم زیل حجرتو کو دا دو کون سردار کی اشارہ اکڑا حبشیتا چی حبشیتا لارشی پس دا اس تقریباً 78 یا 88 صحابہ برابر شو او پدی کی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بشر دے دا نبی علیہ السلام دے ترزوی دے دا علی سے برور دے دی لال حبشی تلال چه لال حبشی تدالوی جماعت کو رسیدلو مشرکین مکہ اخبرو کی میٹنگو کو چه زان کو رسوی حبشی تا تحائف را جمع کرل بلا تحائف را جمع کرل او دا بیوسی دا حبشی وزیرانو تے ورکی او ورتو آئی چه منگا دا باچا سر ملو کا منگیو درخواست راوڑے دا صحابہ مخی او رسیدل چلال یو التا پنا واغستا بل التا واغستا بل التا دا ورزی تعلیم زی مقرر کو دلتا برازو دا قرآن و سنت تعلیم بیو بلتا بیاناو با اسلام داسو خبر شو مقرون دلتا بلکم زی کیو شیع پیدا شو پیغمبر علیہ السلام پشان کی گستاخیو آزم حال امون حکمرانان دی بی وقفانو تا دا نجات لاری ورکی تب قیمت کے رسول اللہ مبارک کا سنگ ادرے گی اے حکمران طبقے اللہ با تپوس کے گوارے داننو اس کو کیری دانا لارا منسو جمعی دائیو جمعی نبال دا لارا ختم شو داغی جمعی دی جمعی بری چاہ سکڑی دی سوک پخون پویشو روٹوی موخان لارا تیرش ہیرش جامعی مواقستی نویوی خیرانی شوی اویستلے شوی تیر شو ہیر شو دے سبا سوچ کو بہرحال زمان درخواست دادے حکمرانان دادی اس حبشیتا دی لارل چلالو تیتو پرک دی یو زی بل زی خواران پراتے دی مشرکین مکہ کسان اولیگل یو عمرو بن عاص او بل عبداللہ بن ابی ربیع عبداللہ بن ابی ربیع او بل عمرو بن عاص دا دوار اخیار کسانو لار شئی او دا حبشی باچا وزیرانو دا تحائف ورگئی ورتوئی چی دا کسان منتراغا دا شر والا دی نعوذ باللہ من ذالک زمن کلے ورانائی
او ستا بچی قرآنی دا کسان مونږ ته حواله کا بس دوی لاړل چې لاړل هغوی خو خواره واره دي چېرته یو ځای ته د ورځې راجمع شي څه ټیم کې خپل تعلیم وکړي بیا خواره واره شي حبشې باچا ته خبر لاړو چې څه کسان مکې نه راغلي دي وزیرانو ته یې تحایف ورکړل وزیران لاړل امیر د حبشې ته وی اے حبشې حکمرانا څه کسان وفد راغلی د قریشو نه تا سره ملاویږي وی ډېره ښه ده رایولئ حبشي وزیر اعظم صاحب ناست وزیرانو ورته کسان راوست عمرو بن عاص دی عبدالله بن ابي ربيع دی دواړه رالل کېناستل حبشي باچا تی تپوس کی څنګه رالی کوم ځای نه رالی ورته وی موږ د مکې مکرمې نه رالی زه د عتبه بچی ما روحاني د هغه په امر راغلی نو عتبه پیژني که نه ورته وی پیژنم یا وی ابل حکم پیژني که نه وی زه یې پیژنم وی نه پیژنم خبره کوي خبره دا ده موږ راغلي وو دې خبرې دپاره چې زمونږ د کلي نه څو کسان راغلي فساد والا هلته یې فساد جوړ کړی خلق یې تباه او برباد کړل او ستا کلي ته راغلي ستا حرم تباه کړي ستا نه حکومت اخلي تا نه منصب اخلي دا چې یو راشي لس ورپسې نور را رواني نو موږ مشرانو را لېږلي دا کسان موږ ته حواله کړه چې موږ یې بوز تحایف پراته دي صاحب بلا تحفې راغلي بلا تحفې راغلي خدای دې زمونږ باچایانو کې دا جذبه راولي عافیه صدیقیه به بې داسې نه وی زمونږ حکمرانانو کې لږه ولوله وی نو زما عافیه به هلته نه وی کړی جیل ته زمونږ غم دا دی مونږ حکمرانان د دې لږو مفادو دپاره د دین سودا رانه کله کله وشي دې ته حبشي باچا عیسی دی څوک دی ټول وایي څوک دی څوک دی عیسی دی او خطرناک سړی دی دغې وخته پورې ګورئ خلق چې راځي سجده ورته کوي سجده ورته کوي عرب مشرانو عمرو بن عاص او عبدالله بن ابي ربيع هغوی ورته ویل داسې چل دی چې دا ډېر خطرناک خلق دی او کمال به دا وکړي باچا چې ځان سره میلاو نه کړي چې تپوس ترې ونه کړي ګورئ زر زرې فیصله وکړه وتکړۍ ورته واچوئ او موږ سره فوجونه کړي چې خپل ښارونو ته یې ورسو او هلته چې کوم دی ورته موږ سزا ورکړو هغه ورته وي ډېره ښه ده خو لږ انتظار به کوئ ستاسې خبرې مې واورې دا کسان چېرته دي هلکه یې راولئ د رسول الله طالبان راغونډ کړئ صاحبه د سرداري کونین د قرآن طالبان راولئ مېلمانه راولئ دا دوی چې سوی رښتیا ده او که درو کسان یې خواره کړل هغوی یو ځای کې تیار جمع ناست سوچ هم دا نه دی چې داسې خبر ورته راغی ورته او زما ربونه راغلي د مکې نه راغلي تاسو باچا مو غواړي حبشي باچا په تاسې باندې شکایت جمع شوی یو بل ته لیدل صحابه کرامو څه به کوو اوس به څه کوو څوک راغلي زمونږ خلاف ورته وایي ستاسې خلاف ډېر مضبوط دوه کسان راغلي دلایلو سره باچا غوسه دی او تاسې غواړي یو بل ته ولیدل چې باچا سره به خبرې څوک کوي یو ته اشاره کوله بل ته اشاره کوله دا به کوي دا به کوي ټول اتفاق راغی چې د علي شیر خدا ورور جعفر رضی الله عنه به کوي او جعفر تا ته د قرآن شریف حصه یاد ده ته به زمونږ د خانه وکیلي ته به خبرې کوې موږ به خاموش ناست یو وایي ډېره ښه ده راځئ چې لاړ شو الله اکبر الله اکبر پیغمبر طالبان رالل د خاندان رسول نه یو ګل راغی دی وړاندې دی ورپسې کسان را روان دي عمرو بن عاص دی خوا ناست دی عبدالله بن ابي ربيع دی خوا ناست دی د حبشي باچا په خپل ځای باندې جلوه افروز دی
چې کله رالل ګوري دې خبرې ته اوس ګوري تعلیم مصطفوي دا دی چې کله رالل وفد راغی د نبی علیہ السلام صحابه کرام جعفر رضی الله تعالی عنہ سره کې دا راوستل چې زما ملګری مسلمانان دی هغوی ته ویلو زه به سلام اچوم او جواب و تاسې راکوئ زما بنید کې په تاسې سلام وي ځکه په کافر مشرک باندې سلام الله تعلیمات مصطفوي ته ګوره اوس عمرو بن عاص هغلته غلی ناست دی چې دوی به اوس څه کوي عبدالله بن ابي ربيع دلته ناست دی دوی به څه کوي ځکه قانون دا دی چې دې باچا له څوک راځي نو سجده ورته لګوي څه ورته کوي څه ورته کوي دوی رالل جعفر رضی الله تعالی عنہ آواز کوي السلام علیکم ورحمت الله آغا باچا حق حیران داسی گوری عمرو بن عاص پر آپاسے دو ورتوی باچا ڈنبی غلطی تے اگورا خلچ رازی تاتا سجدہ لگئی او دوی چرال تاتا سجدہ ان لگولا دا ڈنبے جرم دے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ولاوے قاضی دی چراو غواړي ته به کرسي باندې مخ کې نه کېنی ګوره دا قانون دی ته به ودرې کې جسته تاسو ورځي څنګه چل ولاړ به کنه هغه مخ کې به کرسي کېنی دی چرال السيبه ولاړ دی جعفر رضی الله تعالی عنہ ادب او احترام کولا نجاشی باچا ورته وی تاسو ولما تسجد انکړه یو بل ته صحابه اولیدل چې جواب بسنګ ورکی جعفر رضی الله تعالی عنہ و قربان رسول الله د صحبت نشما د تو کون سردار د صحبت برکت دار ہے ورتوی اے نجاشی باچا خدای ذات زمن قسم دے کہ خدای چې عیسی علیہ السلام نبی را لېږلی دی دا د جنتیانو کلمه ده جنتیان چې یو بل سره ملاویږي هغوی به یو بل باندې السلام علیکم ورحمت الله وایي من چې د خپل پیغمبر سره ملاویږو مونږ په هغه سلام اچو هغه چې راشي په مونږ سلام اچي دا زمونږ د نبي طریقه ده مونږ سجده الله نه ما سوا بل چاته نه لګو سجده چاته لګو سجده چاته لګو سجده چاته لګو عزیزانو یاد ساتئ ماته جعفر دا طریقه خودلا رضی الله عنه چې د باچا نه متاثر کیږي ما که باچا د وخت امریکای صدر راغ تاسو ورته سجده م لګوي تاسو ورته د اسلام جنډه اوچته کوي چې موږ الحمدلله مسلمانان نن موږ ډېر مجبور یو الله دې رحم وکړي نجاشی باچا تپوسو خود جواب ملو شو عمرو بن عاص عبداللہ بن ابی ربیع دا سګوري چې الکه دا بوس په سکی نجاشی باچا ورتوي خلق تا سجده نه لګوي دا الله نه ما سوا بل چاته وینا وای ښا وای دا ولی وای دا مونږ ته پیغمبر ویلی دی ښا پیغمبر درته ویلی وای بل سوال دا دی خلق د عربو تاسو د هغه ځنه ولی راغلی دی ورته ویل چلته سو کړ فساد یو کو فساد ستوي اینه تو یول کورونو باندې ورختل بازارونه لوټ کول دي ته فساد وي ها هغه وته ویل چې نه مونږ خو فساد نه وکړي نو یې سم کړی وای چې دي خلق نه پرې خودل مونږ د خپل عقیدې نه دفاع کولا مونږ د رسول الله نه دفاع کولا مونږ ته پیغمبر د چا د مال د خورلو چل نه دی خودلې مونږ ته پیغمبر د بل د عزت د اخستلو چل نه دی خودلې مونږ ته پیغمبر خودلې چې د هر چا د عزت خیال ساتي مونږ د هر سپینګري احترام ساتو دوی زمونږ په غاړو کې زنځیرونه واچول چا په اور واچولو مونږه چا په شکر اخلو زمونږ د اوسېدو ځای هلته نه و زمونږ د شپې د آرام ځای نه و زمونږ په حال رسول الله وجړل بیا مونږ ته اشاره وکړه چې حبشې ته لاړ شئ مونږ تا ته راغلي وو امن راکولو ته راغلي وو که امن نه راکوې زه به ستا ښار به م پرېږدو نجاشي باچا حیران شو جګړه م نه ده کړې نه دوی نه تپوس وکړه بلال به اوس هم په سکروټو پروت
دوی نه تپوس وکړه عمار سره هم څه وکړل، سمیه سره هم څه وکړل، عمار سره هم څه وکړل. اے نجاشي باچا موږ ته زموږ پیغمبر تعلیم دا راکړی چې الله په واحد لا شریک منئ. دویمې تعلیم دا راکړی چې د بل د عزت خیال به ساتئ، د بل چا ابرو به ساتئ، د بل چا ناموس ته په غلطه سترګه نه ګورئ، ډمډمبازي به نه کوئ. موږ ته ویل په ارامو به وخت نه تېروئ، په حلالو مشقت به وخت تېروئ. نجاشي باچا رو رو زړه نرمېدلو، ورته وایي ستاسې دې پیغمبر سره آسماني څه شته؟ هغوی ورته ویل او یا نجاشي باچا زمونږ پیغمبر سره د الله کلام دی، کم چې الله په عیسی نازل کړی انجیل شریف په شان دی، یو ښکلی کتاب ورته نازلیږي قرآن. وایي څه درته یاد دي؟ جعفر رضی الله عنه وایي او ما ته یاد دي، زه به یې درته وورم که ستا اجازت وي. نجاشي باچا ورته وایي ووره قرآن شریف نه صحیح څه راته ووره. کوم ځای ته لاړو علماو لیکلي دي چې دې ته پته وه چې دا عیسوي مذهب دی. الله د جعفر رضی الله عنه زړه کې واچول، د الله د سورې مریم د عظیم قرآن نه تلاوت شروع کو. واذکر فی الکتاب مریم، اللہ نبی پاک تو یاد کا دوی تا وروا قصد مریم رضی اللہ تعالی عنہ. جعفر لگے دے رضی اللہ عنہ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. لگے دے تلاوت کی د قرآن شریف. حبشے باچا باندے اوخ کی را روانی دی، حبشے باچا کی رلم دشوا اوخ کی لاندی روانی دی، بریلی دل لاندی گور اوخ کی لاندی سسیگی. جعفر تلاوت کے جعفر چکمزے کے قرار شی ادریگی. نجاشی باچا ورته وی قرآن لولا، اے بچوڑی قرآن لولا، د قرآن شریف تلاوت مودروا. عمرو بن عاص حیران دے، عبداللہ بن ابی ربی حیران دے، جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ قرآن شریف لولی، سورہ مریم لولی، د قرآن شریف تلاوت. اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع. پوری بچوری تویگی داغی دستور بناوخ کی عزیزانو دو قرآن اعجاز تا گورا، دا پیغمبر دا طالبانو دا تلاوت اثر تا گورا. قرآن شریف لوستلیشی جعفر مرگری ٹول جاری، دا حبشے باچا جاری، وزیران جاری. حبشے باچا ورتوی او عمرو بن عاص سواری دی دوینا، او عبداللہ بن ابی ربی سواری دی دوینا. گناہی صدا خطائی صدا ولی تنگوی پریدر آغلی دی ماورت امن ورکلو. تحائف موالے مالم والے سموچ راوڑی ٹولے والے زگورے دا مال غل نیما زمانت پوسو بھی مال باچائی بغیر دا مال ملو دا مات باچائی بغیر دا میراث ملو دا. وہ موری مبارکی اے عائشی بی بی اے دا مومنان مورے اے دا رسول اللہ دا جنل گرے اے دا ابو بکر صدیق لوری مبارکی تانا میں مال اولاد قربان شاہ سخکولی تشریف فرمائے لدا. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی دیوئی مات حکومت بغیر دا مال ملو دے بغیر دا میراث ملو دے. خدای ما تا حکومت را کرے زستا سے تحائف نال مور تپوس کی گی اے گرانی مورے اے دا مومنان مورے سنگور تا بغیر دا مال بغیر دا میراث حکومت ملو دے. وی دا چا دا غلام پو صفت خرس کرو دلتا باچائی بانی اختلاف راگے دائی دوبارہ راوستو دوبارہ واغستو دا غلامی نے باچائی ترہ ارسولو خلقو تاوی چیز اللہ بغیر دا مال او دا وطن نا اللہ زما انتخاب کرے دے.
دا څوک وای زمون مور مبارکه عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایلی یاد ساتئ البدايه